السلام علیکم ملګرو. په دې سایټ کې چې تاسو ته دا کم تصویر ښکار یعنی دا ویلی کېږي، نن سبا دا ویډیو عام شوې ده په خلکو کې د دوو کسانو د وجې چې دا بوت د لوط علیه السلام د بیبي دی. مطلب چې دا د هغې د جسم نه جوړ شوی په دې ځای باندې او د هغه وخت نه تر دې ټایمه پورې قایم دی، په دې ځای ولاړ دی. نو لږه ویډیو د مهرباني وکړئ چې دا راسره وګورئ او دا غلط فهمي د منځه لاړه شي چې یاره دا رښتیا د لوط علیه السلام د بیبي مجسمه ده او که نه ده. نو د قرآن په رڼا کې د دې مولانا صاحب نه اورو چې دا څه وایي. راځئ که ویډیو مو خوښه شوه ملګرو څه ضرور شیر کړئ. ها راځئ. زمارونو د څو ورځو نه په دې میډیا باندې د حضرت لوط علیه السلام د بیبي یو مجسمه تصویر چلیږي او دی ورته لیکلی دي چې یاره دا د لوط علیه السلام د بیبي مجسمه ده چې کم وخت په هغوی عذاب رالی نو د دې نه کاڼی جوړ شوی او دا هغه شانته کې د اوسه پورې د دې کاڼي په شکل کې باقي پاتې ده. نو آیا دا حقیقت ده؟ نورونو دا بے حقیقت خبرې دي. ها د لوط علیه السلام بیبي چې کله په هغوی باندې عذاب رالی نو چې څنګه د لوط علیه السلام نور قوم غرق شوی دی همدغه رنګ د هغوی بیبي دا پکې غرق شوی ده. لکه قرآن عظیم کې الله تعالی په سوره هود کې د هغې بیان فرمایلی دی. الله تعالی قرآن کې فرمایي چې کله دا فرشتې ورلې او د لوط علیه السلام د هغوی سره خبرې اترې وشوې نو دی ورته بیا ووي چې ته به دا خپل اهل د شپې د څه حصه کې چې کوم دی د خپل شهر نه بهر کې، ځکه چې په دې شهر والا باندې به عذاب راځي. خدای پاک فرمایل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، چې تاسو کې به یو قسم د دوی طرف ته التفات نه کوي، توجه به نه کوي، الا امرأتک مگر دا چې ستا بیبي، انه مصیبها ما اصابهم، بېشکه هغې ته هغه عذاب رسیدونکی دی چې کم عذاب به دې ستا قوم ته وررسي. نو بیا مفسرینو لیکلي چې وجه داوا چې یا خو دا بیبي د لوط علیه السلام سره اوتې نه ده، یعنی دې به د تللو نه انکار کړی د دې د وجې نه، او یا د دې د وجې نه چې دې وروسته وکتل نو په هغوی باندې چې کوم عذاب حق عذاب په دغه باندې د لوط علیه السلام په بیبي باندې نازل شو او هغه پکې هلاکه شو. او الله تعالی فرمایي فجعلنا عالیها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. جبريل علیہ السلام تفاسیرو کې راځي چې هغه یو خپل وزر هغه ورخت کو د ځمکې تحته او دغه شهر چې د هغې آبادي په یو ځای کې راغلي 4 لاک وه او په یو ځای کې راځي چې نه دا 4 کروڑ آبادي وه. هغه جبريل علیہ السلام اوچت کړو دومره بره یوړل چې د دوی د چرګانو یا د دوی د څاروو اوازونه هغه بره په اسمان کې اهل سما واورېدل. نو او بیا د هغه ځینه هغوی الټه کړل فجعلنا عالیها سافلها او بیا یې را پرېښودل او بیا پې وروستو چې کوم دی د کاڼو باران راوورو. نو به هر حال دا د هغوی د عذاب هغه واقعه وه. خو نن سبا د دې نه ډېره دا خبره وایرل شوې وه، بار بار زما مخې ته راله چې دا خلک په دې غلطۍ کې مبتلا دی چې ګینې دا حق تصویر دی او دا د هغوی هغه مجسمه ده چې د اوسه پورې دا برقراره. نو ما تاسو د وی قرآن کې الله تعالی دغه فرمایلي چې دا د هغه قوم سره هلاکه شوي ده او څوک چې هغه نور قوم نیست و نابود شوی دی ختم شوی دی همدغه رنګې هغه بیبي په هغې کې تللی ده. خو زه دا یو صرف درخواست کومه چې د دې نه یو مزاح یو قسم لا یا د خپلو پیجونو د چلولو دپاره د دې نه د ویډیو شکل وغیره دا مو جوړوئ، ځکه دا غلطې خبرې دي، بې تحقیقه خبرې دي او خصوصا عوام ملګري ما اورېدل بعضې کسانو مې بیانونه کړي دي او خلکو ته دا وایي چې د دې نه عبرت والی واقعي د دې واقعي نه د دې قصې نه عبرت حاصل کوي. خو دغه مجسمه چې کوم ده نو هغه درته پته وي چا تراشلی دی دغه کاڼی او هغه یې ته جوړ کړی دی. نور دا د لوط علیه السلام بیبي دا نه ده او نور د لوط علیه السلام په واقع کې واقعي او ډېر لوی عبرت دی چې دغه قوم د هلکانو سره په بدفعلۍ کې به مبتلا او الله تعالی په دوی باندې دغه عذابونه راوستي. او حدیث پاک کې راغلي چې
چې زما په قوم کې زما په امت کې به داسې یو ډله پیدا کیږي او داسې خلک چې هغوی به هغه عمل کوي کوم چې به د لوط علیه السلام قوم کو او نبی السلام فرمایي چې په دوی باندې هم بیا دغه شانته کې عذابونه راځي کوم چې په هغوی باندې راغلي نو لږ په خپلو حالاتو باندې د دې سوچ پکار دی د دې نه عبرت اخیستل پکار دي چې د الله تعالی ګوره د هیڅ چا سره رشتہ داری خپلولي سره تعلق نشته هغه بندگان او مونږ او تاسو یې بندگان او دام تاسو ته ویم دانن وخت نه دی دا څومره کسان چې دي اجلاګانو پسې ګرځي د هغوی محفلونو ته ځي وغیره وغیره نو دقه ګوره د دغه لوط علیه السلام د دې قوم چې کوم بد عملي وه دا خلک هم په هغې کې شامل نو د دې شیانو نه پرهیز پکار دی او د دې واقعې نه عبرت اخیستل پکار دي صرف د خپل لایک دپاره د خپل کمنټس او د شیرینګ دپاره د دې مجسمې د تصویر استعمال دا نه دی پکار دا یو غلطه خبره ده چې هسې مشهوره شوې ده او نور واقعه د عبرت ده الله تعالی د موږ تاسو تر دې نه ډېر پند و نصیحت حاصل کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین چې دغه حقیقت تاسو ته هم ښکاره شو ما ته هم ښکاره شو تاسو دا مهرباني وکړئ چې کوم کتونکو ته دا غلطفهمي لګېدلې ده چې هغه د دې نه بهر شي او دا ویډیو د څه شیر کړي د ثواب په نیت باندې د ویډیو کتلو ډېره مننه والسلام